بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. جناب قابل قدر NPA گران خان سے زمان د میډیکل کالج او زبدا وین د ټول سواد د هیلث چیف ایگزیکټیو اسرار الحق سے زمان ډیر درانه عزتمن پروفیسران صاحبان چې د ټولو نمونه عالم یو را نپاتې شي نو ډېر لوی په ګناه کې به راشم. د دې وجې د هر یو انسان وزن د علم د غره مقدار دی او دا میډیکل سره ریلیټډ د سیدو هسپتال انتظامیه ډاکټران بابوګان صاحبان ټولو ته او عامو خلکو ته ټولو ته په جمع السلام علیکم. زه د خپل ځان لپاره دا ډېر لوی اعزاز ګڼم چې زما غوندې د وړوکي لیول سړی همیشه د دې پروفیسرانو هغه خپل هغه لوی فن دی چې همیشه په لوی درجه سره مې راغواړي او ډېر لوی عزت راکوي چې د هغه عزت زه د هغې هغه سیله چې د هغه زمانه په څه طریقه ده ادا کولو نه ده خو زه به صرف د خپلو الفاظو د خپلو خیالاتو د خپل په سینه او په ذهن کې چې مې ځلي د هغې په ذریعه د ادا کولو کوشش وکړم. نن الحمدلله د دې هسپتال انتظامیه د دې پروفیسران ډېر زیات د دې حده پورې کوشش کوي چې هغه د بازار د لیول کې څوک مخیر خلک دی د هغوی دپاره هم یو طریقه کار جوړوي چې هغه راشي او په دې هسپتال کې چې دا کومه طبقه ده هغه غریبه طبقه به زه دا ووایم چې د دې ټول سوات او د ملکنډ ډویژن هغې ته دا یو سینټر الله پاک ورکړی دی خو په هغې کې دومره زیاتې پیچیدګیانې دي او دومره زیاتې مسایل دي چې زه به ووایم چې دا هسپتال چې دی د حکومتونو د طرف نه چې په هغې کې زه په خپله به حیثیت د ډسټرکټ ناظم زه هم په دې ګناه کې شریک یم چې د حکومتونو هغه توجه هغه عزت هغه لیول چې کوم د دې هسپتال جوړېده ننې ورځې پورې هغه موږ نه دی ورکړی که په یو شي باندې موږ شکر ادا کولی شو نو زه خو دا وایم چې په 4 کاله ټینور کې چې د دې پروفیسرانو د ډاکټرانو صاحبانو کم مینه کم محبت کم د دې خلکو سره د خپل طرف نه کم خلوص ما لیدلی دی نو زه د هغې نه ډېر زیات متاثر یم او دا وجه ده چې څنګه هارون صاحب وویل نو همیشه چې دوی ما ته معمولي غوندې اشاره هم کړې ده نو زه د دوی په شپېلې او په اشاره باندې دوی ته حاضر شوی یم چې یاره که زما په حاضرۍ باندې د دوی څه سپورټ کېږي نو چې دا خپله حاضري چې دا هغه یقیني کړم. زه به دا ووایم چې د ډسټرکټ ګورنمنټ د طرف نه زموږ سره ډېر محدود وسایل دي او بیا په موږ باندې دا پابندي ده چې یاره تاسو د چونکې ټیچینګ هسپتال چې دی دا ستاسو دیوال نه راځي تاسو خپل بجټ چې دی هغه په BHU یا په ډسپنسرۍ کې خرچ کولی شئ خو ټیچینګ هسپتال کې تاسو خپله پیسه نه شئ لګولی دا لیګلي موږ ته اجازت نشته خو د هغې باوجود به زه دا ووایم چې په دې 4 کاله ټینور کې الحمدلله د ټول نه بهترین که د ډسټرکټ ګورنمنټ د طرف نه موږ څه کارکردګي کړې ده نو هغه د تیلیسیم یا ماشومانان چې هغه به د کیبینو مقدار په یو کمره کې بنال شو نن الحمدلله هغه په یو ښایسته حال کې او داسې د میلمنو غوندې په هغه حال کې ناستې چې زه لاړ شم نو ما شکون راشي چې یاره دا د ضلعې د حکومت ډېرې کمې پیسې لګېدلي خو ډېر په بهترین ځای باندې لګېدلي. ورسره پروفیسر صاحب ناست دی د میډیکل کالج سټوډنټان چې نن که زه د لور پلار یم او که زه د زوی پلار یم زما اول د الله نه په هر مانځه کې دا سوال یو زما دا تمه چې الله زما دا بچی چې دا ډاکټره جوړه کړي زما بچی چې دا ډاکټر جوړ کړي او بیا د هر مور و پلار دا خواهش چې یاره زما سره څونه سرمایه چې هغه زما به دې بچي ولګي او هغه د دې معاشرې او د دې دغه ډاکټر جوړ شي خو د چا په قسمت کې چې د چا بچی ډاکټر شي او د چا په قسمت کې نه وي خبره به زه په قسمت او په محنت ورواړم خو دا د هر انسان خواهش دی ولې چې دا الله پاک په پیشو کې داسې یوه پیشه پیدا کړې ده چې دې ته زموږ مذهب مسیحا وایي پیشې ډېرې دي خو دا هغه پیشه ده چې دا د درمندو خلکو هغه کې دا زه اکثر مثال ورکوم که یو سړی د پیرون په درجه ناسي خو کله چې هغه په بیمارۍ کې شي هغه په تکلیف کې شي نو هغه ډېر عجیزه شي د هغه باډي راغونډه شي د هغه ټول خیالات چې دی هغه راغونډ شي او چې کله ډاکټر صاحب ته حاضري کوي نو هغه یا خېټه نیولې یا سر نیولی او یا ډېر په
پملاسته په نیمه ملا باندې چې یو ډاکټر ته حاضري کوي او بیا هغه ډاکټر سي هغه معمولی رویه چې دا نو د مریض 80% بیماری چې صرف د ډاکټر هغه خیر او په ښه نظر باندې کاته چې نو د مریض 80% بیماری چې دا رویه سره ختميږي او نن سبا کا تاسو وګورئ په ډاکټر زه د ډاکټرانو د سایډ نه خبره پدې کوم چې ما سرور کاله تیر کړم چې بهر خو موږ دا یو نه جوړ کړی چې دا ډاکټران صاحبان ډېر لوی بادشاهان دي او دا ډېر لوی په موضوع په چرچو کې حالانکه د دوی لیول چې راشي دا ډېر زیات په تکلیف کې یو طرف ته د قوم انتهایی پرشر دی چرته چې یو بیډ پکار دی الته موږ شل بیډونه چولې چرته چې په یو بیډ باندې یو مریض پکار دی الته موږ سلور بیډونه چولې بیا زمونږ مریضان دا تمه کوي چې را باتروم هم ډاکټر راکړي خبرانډم باتروم ډاکټر راکړي خکټ چې دا هم ډاکټر راکړي نو چې په یو واټ کې 20 کټونه او مریضان 50 نو ډاکټر سي پکټ ته چرته نه راوړي هغه ته د نوي واټ ضرورت دي نوې واټ چې هغه بیا د ډاکټر په اختیار کې نه راځي هغه اختیار چې هغه بیا د صوبې د حکومت سره یا د مرکز د حکومت سره د ضلعي د حکومت سره خدای اختیار د سره نشته نو زه دا وایم چې هغه سہولتونه چې کوم د حکومتونو په چا باندې دي کوم چې د حکومتونو په سر باندې زمون کم بختیدار چې زمون هوام چې هغه د ډاکټر نه غواړي بیا کله ملازمینو خبره راشي زه سپیشلی د سیدو خبره وکم چې د سو کالو نه دلته د کلاس 4 او د سویپر مصیبتو چې سویپر نو ډاکټر خو به ډاکټریو کې سویپری خو نشي کولای د واډر غلی توپ پر ډاکټر کار نه دی د دې لپاره خدان له ډپارټمنټ ځان نه خلک دي نو موږ دوره په بدحالۍ کې چې ما په دیاړۍ باندې د ضلع د حکومت د طرف نه لږ سویپر دی کې جوړټۍ نیولې چې هغه درې میاشتې په دیاړۍ باندې دا کې جوړټۍ چې ودا زموږ صفا کوله نو دا د ډاکټرانو په سایډ باندې زه تاسو کوم تکلیفونه دي دا غي بیان ورکوم ورسره باندې ځل الحمدلله د الله لاک شکر ادا کوم چې هغه په اخرنی کال کې موږ وکړه خو عملی وکړه چې کوم واډونه زمون پاتې کیږي پټي د سنټر هسپتال کې یا سیدو هسپتال کې کوم چې د ریاست د وخت جوړ دي هغه ډیر خسته بلډینګونه دي خو پاره کې لګونتي هغه ټیکنیکل کمه دا سره راغله چې دا هغه ګول پړوي دي نو هغه ته چې څوک مریض کېږي نو هغه نه په سټریچر کې تللی شي نه په گاډۍ کې تللی شي هغه بیا په شاوړې یا په غیږ کې وړي نو هغه ډیر زیات د 1500 کارو نه چا دې طرف ته نظر د سره نه کړي چې دا مریض به مونږ بر څنګه خېجو کړي سیریسي نو چې د اپر واټ ته بده په کومه لار باندې دي نو مونږ په اول ځل باندې الحمدلله ورته ډاکټرانو په وینا باندې ځکه چې زمانہ ضروري نو پکارو چې ما ورته نظر کړی خو ما ورته ذاتی نه کړی هم د دې ایڈمنسټریشن دا نظر کړی نن ګلشن سي مې بلکې زموږ سره نه ناس داغه کنټریبیوشن دی اسرار الوقت سره ټول پروفیسوران چې ناس دي دا خپل واټ داسې مالکان داسې کوشش کوي داسې سوال منت د حکومتونو نه کوي ته به غنډې د ذاتی کور یا د ذاتی بیٹک لپاره لګیاره ولې چې هغه ټول لوډ ډیلی چې هغه په دوه باندې نو الحمدلله د ضلع د حکومت نه موږ دا ټول واډونو چې باغې باندې سټریچر کیږي هغه سلیبونه چې هغه منظور کړو په لښر ورځ کې دنه باټه کډار نشي هغه کار به شروع کړي ورسره د ضلع د حکومتونو نه د لس واډونو موږ دا سیستم وکړو چې باغې کې با چې زمونږ غلاس لاندې هسپتال هم الله پاک دی وکړي ځکه زما خو څلور کال ټینور کې په ډېرو مینتونو په ډېرو تقریرونو ونه شوه اوس دی الله وکړي چې دا مریضان د عزت یو ځای ته شپ شي او د ډاکټرانو د عزت بحال پاتې شي څه خو باغې ته لاړ شي خو څه واډونه داسې دي چې هغه به زموږ سره دلته هم پاتې کېږي او هلته هم پاتې کېږي نو د هغې لپاره موږ داسې وکړه چې د هغې وي آر ایف سیسټم خو موږ کولی نه شو نو موږ هغه د هارټ اینډ کول لپاره د هغې لپاره غټ غټ ایسیان چې هغه د ضلع په بجټ کې واچول او ورسره دا یو ډېر ښه څیز وکړو چې په هسپتال د بجلۍ بل بوج راشي نو الرډي په هسپتال کې د وسایلو کمی ځکه دلته د ویکسینو کمی دلته د دوایانو کمی دلته د بجټ کمی نو د بجټ کمی د ختمولو لپاره موږ دا وکړو چې په هغه لسو واډونو کې موږ سولر سیسټم ورکړو چې هغه ستاسو په بیل باندې به څه قسم اثر نه او بیا واډا والا سره ما دا خبره کړې چې په اسلام آباد کې کوم سیستم دی چې سولر سیستم ولګي د ورځې باغا واډا ته بجلی ورکړي چې کله د شپې سولر کار نه کوي نو واډا باغا بجلی ته واپس درکړي هغه ته ریورس میټر وایي چې هغه 3 فیز میټر ته سیستم لګي نو دا غي سره بدای ان شاء الله چې دې زوړ هسپتال هغه د بجلی بجټ چې هغه وزیر لري شي او تاسو به بالکل د بجلی په مت کې پیسې هم نه ورکوي او ورسره په هسپتالونو کې به د ګرمۍ په وخت کې د هیټرو د ایسیانو او د یخنۍ په وخت
کې به د هیټر بندوبست دی هغه به بهاري ورسره د هغه واډونو رینیویشن موږ ورکو ورسره چې څنګه ډاکټر صاحب دې ویلي دي چې یاره کوم ځای دود هغه جوړوي هلته کې شیډونه موږ دغه کړو نو الحمدلله څه ده 1.5 کروڑ روپو بجټ چې په دې ځل باندې هغه د هغې هغه اپروول او د هغې هغه هر سره او شل ورځې بعد د الله نه دا تمه لرم چې په زوړ هسپتال کې به څه قسمه د دغه څیزونو کمی نه کوم چې زموږ په ګوته شوي موږ پکې کټوتي نه ده کړې بلکې ما ته ډاکټر صاحب دې ویلي چې تاسو 20-30 لاک روپۍ دلته خرڅ کړئ کوم چې د سټریچر دپاره لارې جوړولې خو ما دوی ته وویل چې یاره زموږ سره په ضلع کې الحمدلله په هیلث کې بجټ شته مشکل ورسره هم ډېر شته دی خو زه دا غواړم چې تاسو یو نقطه نو هغه ټولې نقطې چې دوی څه ډیمانډ کړی 100/100 چې دی هغه موږ د خپل طرفه حل کړی دی زما سره نن د صوبې نماینده هم دی او زموږ قدردان ګران پی ایس هم ناست دی نورې خبرې به د هغه په لیول باندې پرېږدم ځکه چې ډېرې خبرې د صوبایي لیول دي هغه صوبه به هم د خپل طرفه کوشش کوي خو یو کوشش د ضلعې د حکومت نه هم بل هم دا کړی چې تاسو په ریکارډ باندې راولم بیا ما چیرمن صاحب د هغې کې لږه شان ګیله ورته ووایه چې دا مې هم کړې وه چې موږ ملک ریاض د دې خاطر راوستی چې په هغې کې د ټول نه زیات کوشش ما پرسنلي په خپله اخیستی او بیا د ضلعي حکومت چې کومه سرایي وه کېدای شي سبا پي ټي آی حکومت ته ما جیل لګوئ نو په یو غیر قانوني کار کې به مې وایي چې تا سرایي ختمه کړه او هغه دې د ملک ریاض درستخان له ورکړو نو دا هم زما د جیل ذریعه جوړېدی شي خو موږ په ښه نیت باندې کړې ده چې په دې هسپتال کې خو د دوایي هم ډېر بد حال دی د بېډ هم ډېر بد حال دی نو کم از کم د یو شي حال دی چې غریب سړي ته پاکه روټۍ او فری میلاو شي نو الحمدلله هغه موږ نه ورکوو هغه ملک ریاض ورکوي خو زمونږ هغه منډه زمونږ هغه تګ او د ضلعي هغه سرایي چې کومه وه د ضلعي حکومت دیوال چې کومه وه نو په هغې کې موږ یو ایکشن واخیست چې په هغې کې چیرمین صاحب بلکل زمونږ سره شانه بشانه ولاړو او هغه سرایي چې دی نو نن که په دې هسپتال کې د ټول نه بهترین څه خدمت دغه دی نو هغه زه د دې میډیا په ذریعه د ملک ریاض او د هغه د پوره ټیم ادا کوم چې هغه ډېره ښایسته ډوډۍ د ننې ورځې پورې ورکوي او هغه الله داسې توفیق ورکړی چې څو پورې دا هسپتال نو دا هم او د هغوی اراده ده چې مخکې هغه بل هسپتال کې به هم ډوډۍ ورکوي نو زموږ د ټولو ډاکټرانو پلس زما د ټولو دا کوشش دی چې یاره د عوام لږ په سکون کې شي د عوام په نورو ډېرو مسایلو کې خدای یوه مسله ده چې دا د چا د وس کار نه خبرې مې ډېرې وکړې که زیاتې کړي مې ډېر قابلان خلک ناست او زما غوندې کمزوری چې هغه تعلیمي لیول ډېر کمزوری زیاتې خبرې وکړي پروفیسرانو مخکې ښه نه لګي د دې نه موافق غواړم په خپل خیالاتو چې ستاسو سره مخکې مې شیر کړه او انشاءالله چې هسپتال والا کله غواړي په سمت کې غواړي او هغه د کونسل د طرفه غواړي د ناظمانو د طرفه نو موږ به د دې هسپتال سره ځکه دا هسپتال زموږ دی دا پروفیسران زموږ د دوی د عزت زموږ دی دلته که چاته تکلیف رسي نو موږ د دوی سره په هغې کې شریک یو ستاسو تر ټولو ډېره مننه الله قدرمن آباد او خوشحاله ده